مذاکره هم سره کولای شي. خو که د پوره کېدلو او د ګټلو د کښېکښلو مجلس وي نو بیا دغو خبرو ضرورت هم نشته. چې کمې خبرې معروفه دي او کمې خبرې هم په لګاډې دي و هغو خبرو دعوت چلوئ او نفرتونه مه سره وشئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم وإله واحد ونحن له مسلمون. د سورة عنکبوت 46 یعنی 46 آیات او 21 سپاره ده. دغه آیات مفهوم دغه څه دی چې الله تعالی د دین و داعی ته څه طریقه ورشي چې دا ته دعوت چلے دا به څنګه چلے او دا ستا د دعوت مطلب به څه وي او ستا دعوت به په کم نیت باندې وي او دا ستا دعوت به له چا سره وي او چاته دعوت به ورکوي او چاته به دعوت نه ورکوي. په دې باره کې اول الله تعالی دا وایي چې کم بې انصافه خلک دي ظالمان دي او دوی له تا سره د بحث کولو شوق لري او د مناظرې شوق دی نو له دو خلکو سره ته ما مناظره کوه ما بحث کوه و دا خو پر دغه خوا ورپرېږده خپل کار دکي. او که کم خلک چې کم ته دعوت ورکوي ستا سوچ د ستا نیت دا کمو خلکو ته ستا دعوت ورکوي نو ستا نیت د خیرخواهی وي چې دا خلکو ته زه خیر ورسوم له بې خیرۍ بچات کم و جنت یې برابر کم له جهنم یې راوګرځوم نو نیت خو د دا وي. بل دا ستا انداز د هم د خیرخواهی وي د بحث د جذباتو د مناظرې انداز د بیخي وي نه نو ستا انداز هم د خیرخواهی وي په غورجان مجلس د کښېکښلو مجلس د توهین مجلس د مدعو د جذباتو خیال نه ساتلو دا د هم نوي یعنی سوچاته دعوت ورکوي د هغه د جذباتو به هم خیال ساتي نو بیا به د خپل پیغام ورسره شریکوي. او بل خبر دا ستا کلام ستا بیان ستا نصیحت ستا دعوت دا د نصیحت په تور باندې وي دا د بحث او د مناظرې په شکل کې نه وي نو تاسو وچاته دعوت ورکوي نو دا دعوت به د نصیحت په شکل کې ورکوي او د دې خبرې کوشش وکړي چې زه دا حق د دوی تر مخ کښېږدم او دا حق تر دوی پورې ورسوم نه کې دغه چې ته له دوی سره بحثونه کوي پر پالتو خبرو مجلسونه کوي خپل طاقت او توانای خپل قوت به هم غلط استعمال کې د دوی ټیم به هم ضایع کې داسې مجلس بیخي کوي. نو بیا الله تعالی کچیره داسې خلک وي چې هغه بې انصافه وي ظالمان وي خو خبره ته غوږ نه ږدي د مناظرې شام کې وي د بحث شام کې وي د جګړې شام کې له خبرو څخه بیخي خبره کوي ما په ښه انداز هغه رخصت کوي. او بل دا دعوت چې تاسو چلوئ دعوت په هغو خبرو کې سره چلوئ چې کمې خبرې ستاسو د دواړو متفقه وي او که بیا دا غیر متفقه خبرې وي او ځله پوهولای شئ او د خیرخواهي شوق وي په زړه کې هم خیرخواهي وي او بیا د پوهېدلو کوشش کوي بیا سنجیده او په سمجداري سره هغه مذاکره هم سره کولای شئ. خو که د پوره کېدلو او د ګټلو د کښېکښلو مجلس وي نو بیا دغو خبرو ضرورت هم نشته چې کمې خبرې معروفه دي او کمې خبرې هم په لګاډې دي و هغو خبرو دعوت چلوئ او نفرتونه مه سره وشئ بلکې محبتونه ځله غوړوئ. خلک له دینه مه باسئ بلکې خلک دین له رابولئ. خلک له ځانه مه لرې کوئ بلکې خلک له سینې سره لګوئ. د خلکو نفرتونه مه زیاتوئ بلکې محبتونه زیاتوئ. او دا داعی چې کم دعوت چلوي دای به و دا مدعو ته و چاته دعوت د دین ورکوي و دو ته به دای ځان خیرخوا اسمري چې زه ستاسې خیرخوا یم نه کې د مقابلې شوق مه او نه کې د مناظرې شوق مه د دغو شوق مه نه دی او نه مه د ګټې اراده ده چې تا به پړه کم او ځان به بری کم نو د دې دپاره دا دعوت نه چلوم. نو د دې دپاره خبره د داعي د دعوت ورکولو ډول به دا خبره نصیحت په تور وي د مناظرې د پغور د کښېکښلو په طرز به نه وي. الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.
وما علینا الا البلاغ المبین.